अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रफीक अफरीदी नन बमुन खबर को द अर्कुनिसा या द रगनिसा बीमारी हवाले सरा यो मरीज त बसिंग पता लगी چې زما د رگنسا یا د ارکونسا بیماری ده کله هم چې یو مریض ته په ملا کې درد شروع شي یعنی لمبه گو کمر درد شروع شي او درد ریډیټ کیږي یعنی خوريږي کله یو خپه کې کله بل خپه کې خوريږي مطلب په خپه کې پیلاویږي د ملې نه درد د ډوډۍ نسی درځي لاندې خپې ته خوريږي دا مریض دی پوه شي چې ماته د ارکونسا یا د رگنسا مطلب شیاټیکا بیماری ماته کېدلی شي اوس د دې وجوهات څه دي وجوهات د دې چې کم کامن وجوهات دي عام وجوهات دي مونږ چې څونه مریضان کتلي موستلی داسې مریضان چې هغوی د وزن کار کوي حد نه زیات وزن اوچتوي داسې مریضانو کې مونږ ډېر کتلي چې هغوی ته د رگنسا یا د شیاټیکا بیماری وي په دویم نمبر داسې مریضان چې هغوی هسټري اف ټراما وي مطلب گزارې خوړلې وي پریوتې وي چېرته اکسیډنټ یې کړی وي داسې مریضانو کې مونږ د شیاټیک مسله ډېره کتلې ده دې نه علاوه په دې کې اکثر نرف په دې کې کمپریس شي مطلب دې کې موږ چې رګ انخته دی مطلب نرف کمپریشن راشي نو څه کېږي موږ چې کوم د لمبر ریجن دی په دې کې پین کېږي او ریډیټ کېږي لاندې خپې ته د نرف کمپریشن په وجه باندې نرف ولې کمپریس کېږي رګ ولې کمپریس کېږي د دې ما تاسو ته وویل چې ټراما هم وجوهات کېدی شي درون کاری کړی دا وجوهات دا هم وجوهات کېدی شي دې نه علاوه بعضې مریضان داسې وي چې د هغوی وزن ډېر زیات سیوا وي د هغې په وجه باندې هم نرف کمپریشن راتلی شي بعض ټیم کې موږ په دې مهرو کې ډیجنریشن وي ډیجنریټیو چینجز وي یعنی ساختي تبدیلی وي په هغې کې هم د هغې په وجه باندې هم نرف کمپریشن یا د شیاټیکا یا د رگنسا بیماری راتلی شي مطلب هرنیټک ډیسک راشي یا مطلب ایکسټرا گروث چې کوم دی په بون باندې راشي په دې وجه باندې هم شیاټیک پرابلم راتلی شي یا د رگنسا بیماری کېدلی شي بهرحال علاج معالجې حوالې سره د ارکونسا یا د شیاټیکا یا د رگنسا چې کومه بیماری ده होम्योपैथिक तरीका इलाज के ढेर बेहतरीन इलाज मौजूद है द खुशहाली खबर अदा چې په دې کې موږ څنګه علاج شروع کو د دوايانو شروع کې دو سره د مریض فورن درد ټیک شي او چې دې ته موږ 2 میاشتې 3 میاشتې د علاج کنټینیو ساتو په مستقل توګه د مریض ټیک شي غینه بعد بیا موږ علاج هم بند کو او د مریض ته وایي تاسو ته نور د علاج ضرورت نشته ده په دې کې د هومیوپیثي مختلف دوايان دي بعضي مریضانو په ګرځېدو سره پین زیاتیږي هغې کې موږ امونیم میور استعمالو بعضی مریضان وی داوی په نستی کې درد سیوا کیږي ولې چې په دې کې موږ سیمټمیټک علاج کوو مطلب سیمټم بیس باندې آی کې موږ ریسټاکس استعمالو د بعضی مریضانو داسې وی چې هغوی ته نمنس کیږي یعنی خپه میږي کیږي په دې داسې ټایم کې موږ نیفایلم میډیسن استعمالو بعضی مریضان داسې وی چې هغوی نه په ناسته گزاره کیږي نه په ملاسته هر ټایم د هغوی درد وي داسې ټایم کې موږ هغوی ته اسید نایټریکم کالیکار ویلیریا نه استعمالو بهر کې تاسو که زموږ څومره ویډیو سوشل میډیا وګورئ آی کې موږ تاسو ته میډیسن یاد کړي چې دا میډیسن تاسو استعمال کړئ تاسو مسله به ټیک شي د دې ویډیو جوړولو مقصد دا دی چې موږ تاسو ته